السلام علیکم ورحمت الله. ورګورو په دې هیله یم چې ټول به روغ جوړ او د صحت جامې به مو په تن وي. نن مې تاسو ته چې د پلاو پخولو طریقه راوړې ده چې بالکل د رسټورنټ سټایل به وي، د رسټورنټ ذایقه به وي. څنګه چې تاسو ته په رسټورنټ کې میلاویږي نو هغسې ذایقه به وي. نو دا به تاسو څنګه په خپل کور کې تیاروئ، ډېره مزېدار او خوندور دي. نو د ټول نه مخکې چې دی دغسې چاولې به راواخلئ او هغه به په اوبو کې دغسې واچوئ. دا چې دغسې واچوئ لاس به پکې ووهئ او د 10 نه تر 15 منټو پورې به یې دا دغسې کېږدئ. نو ملګرو وریجې چې مو کېغوستلې په اوبو کې مو واچولې نو بیا به راشئ دغسې به 2 دانې پیاز راواخلئ برابر سایز کې چې نه ډېر غټ پیاز وي او نه ډېر واړه وي. نو هغه به دغسې اوږده اوږده چې دی ښایسته کټ کړئ او ورسره به چې دی 2 مرچ راواخلئ او یو به ورسره ټماټر راواخلئ. نو هغه به ټول دغسې ښایسته مزېدار میده کړئ. نو ملګرو بیا به دغسې یوه برابر سایز کې چې دی هغه پتیله راواخلئ او په هغې کې به چې دی دغسې غوړي ور واچوئ. دغسې چې مو غوړي پکې ور واچول نو بیا به یې په ګرم اور باندې کېږدئ دغسې چې دا ښایسته ګرم شي. مطلب کله چې دغسې ښایسته ولې شول نو بیا به پکې هغه ور واچوئ پیاز، ټماټر او کوم مرچ چې میده کړي وو هغه به پکې ور واچوئ. دغسې به یې ښایسته سره په څمڅۍ باندې دغسې میکس کړئ. نو کله چې دغسې ښایسته میکس کړل نو تر 10 نه 15 منټو پورې بیا چې دی دا دغسې ښایسته پکې میکس کړئ او دغسې به یې پکې ښایسته سره کړئ. نو ملګرو کله چې دغسې سره شول نو بیا به چې دی یو چمچ چې دی هغه وړه چمچ چې دی زیره به ورته ور واچوئ، نیمه چمچ چې دی تور مرچ به ور واچوئ او یو چمچ چې دی ګرمه مساله به ورته ور واچوئ. صحیح ده. او دغسې ښایسته مزېدار به چې دی دا دغسې میکس کړئ. ښایسته مزېدار به سره ټول دغسې میکس کړئ. چمچه به پکې ووهئ چې تاسو نه چې دی دا مساله ونه سوځي. دغسې چمچه به پکې وهئ چې دا بالکل ښایسته مزېدار میکس شي. دا چې دغسې میکس شو نو بیا به پکې چې دی یو چمچه نمک ور واچوئ، مالګه یو چمچ به پکې مالګه ور واچوئ او هغه هم پکې دغسې ښایسته مزېداره میکس کړئ. نو ملګرو کله چې دغسې میکس شول نو بیا به چې دی ورته هغه ګرمې اوبه به ورته ور واچوئ. دغه تبې ته کومه چې موږ تبې برابر کړو نو هغې ته به دغسې مزېدارې ګرمې اوبه ور واچوئ. مخکې نه به تاسو ګرمې کړي نو هغه به دې تبې ته ور واچوئ او بیا چې دی کوم چاول چې تاسو اوبو کې اچولي وو مخکې نو هغه چاول به ورته بیا دغسې ښایسته مزېدار ور واچوئ هغه ګرمو اوبو ته. صحیح ده. دا به دغسې چې دی دغه کالی به ورته راپاک کړئ، چاولې به نه ضایع کوئ. دا به دغسې ښایسته مزېدارې چې دی هغه اوبو ته ور واچوئ او دغسې به یې په چمچې سره میکس کړئ. نو بیا به تاسو ورته چې دی پام وکړئ که اوبه کمې وي نو بیا به چې دی نورې اوبه ورته ور واچوئ. دغسې تاسو کتلی شئ ما ورته پام وکړ اوبه کمې وي نو ما سره ورته ما نورې ګرمې اوبه ورته ور واچولې. دغسې به پرې سر کېږدئ. صحیح ده. نو ملګرو تاسو کتلی شئ چې ما د وریجو نه سر لرې کړ 2 منټه وروسته نو بالکل چې دی هغه اوبه یې بالکل وچې کړي دي او بالکل مزېدارې برابرې شوي دي. نو تاسو به هم دغسې طریقه وکړئ ورسره. صحیح ده. نو دغسې کومې چې بر غاړو پورې نښتې وي هغه به ورته لاندې راواړوئ وریجې او چې د پتیلې چې کوم سر دی نو هغې نه به چې دی کپړه تاوه کړئ. صحیح ده. کپړه به ترې تاوه کړئ او هغه به دې وریجو باندې بیا دغسې کېږدئ تر 15 منټو پورې بیا دا وریجو په دم باندې کېږدئ. صحیح ده. نو ملګرو وریجې چې په دم باندې کېغوستې نو تاسو سره چې دی دغسې فالتو ټایم به سره وي نو دغسې پیاز او د ټماټرو د شنې دڼې نه به دغسې ښایسته چکني ورله سازه کړئ ځکه چې پلاو بغیر د چکنۍ نه بالکل خوند نه کوي. نو دغسې ښایسته چکني به ورله سازه کړئ. ماشاءالله ملګرو زموږ چې کومې چاول وي ماشاءالله هغه بالکل تیارې شولې. تاسو کتلی شئ چې بالکل ښایسته مزېدارې چې دی هغه بالکل ښایسته تیارې شولې. نو ماشاءالله ډېرې خوشبودارې او ذایقه دارې چاولې چې کومه دی هغه زموږ تیارې شولې. نو دغسې ښایسته چکني به پرې واچوئ ملګرو او ښایسته مزېدار خوندونه به ترې واخلئ. نو زموږ چینل نوی دی ضروري د سبسکرایب کړئ. انشاءالله دغسې ښایسته ویډیوګانې به تاسو ته روزانه میلاویږي. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. اباد اوسئ.